پاکستان د انګلینډ خلاف ړومبني ټیسټ کې ډیر زبردست شروعات کړی دی. د ړومبنۍ ورځې لوبه نن اختتام پذیر شوې ده. د پاکستان د طرفې کلاړیانو ډیر زبردست بیټنګ کړی دی. سپیشلی شان مسعود داسې بیټنګ کړی دی لکه د ون ډے غوندې بیټنګ نن شان مسعود کړی دی. ورسره عبداللہ چې کوم دی عبداللہ شفیق ورسره هم سنچري وهلې ده. شان مسعود هم سنچري وهلې. بابراعظم څه داسې خاص سکور نه دی کړی. په 13 رنزونو باندې ور شوی دی. مکمل سکور کارډ در سره شریکوم خو په بیټنګ چې کم دی د پاکستان ځکه ښه دی چې پیچ کنډیشن چې کم دی د بیټنګ دپاره فیوریبل کې دي. فاست بالران پرې هم داسې مطلب وکټس نشي راوستی او سپینر دپاره هم پیچ چې کم دی د مطلب فیور کې نه راځي. نو د دې ټیسټ د ډرا کېدو چانسز زیات دي. ټیسټ پر ډرا کېدو لذي ځکه 2 ورځې بیټنګ پاکستان وکړي 2 ورځې بیټنګ بیا انګلینډ وکړي. نو که چېرې د پاکستان بالرانو ښه بالنګ وکړو د پیچ بیهیویر چینج شو په 2مه ورځ باندې یا په 3مه ورځ باندې د بالنګ دپاره ښه شو نو بیا د میچ ریزلټ چینج کېدی شي. خو که چېرې پیچ دې کنډیشن کې وي څنګه چې نو بیا دا میچ په ډرا کېږي جي ځکه بیټنګ دپاره ښه پیچ دی. مکمل سکور کارډ د پاکستان 328 څلور کلاړیان آوټ 86 اورونه وهلي دي. ډیټیل سکور کارډ لکه موږ راشو تاسو له په سکرین باندې ښکاري جي. پاکستان فرست اننګز 328 4 آوټ 86 ورونه. عبداللہ شفیق په 102 باندې آوټ شوی دی چې په 184 بالونو باندې 102 رنزونه کړي دي. صائم ایوب په 4 رنزونو. صائم ایوب ګوره مخکې هم چې کله سکواډ اناونس شو صائم ایوب نوم پکې مولیدو نو ما وی صائم ایوب نه دی پکار. د صائم ایوب په ځای یو بل کلاړي چې کم په ډومېسټک کې ښه پرفارمر وغیره اوچتول پکارو. کامران غلام راوچتول پکارو یا یو بل ښه بیټسمین راوچتول پکارو. له موقع ورکول پکارو په خپل ایشیا پیچز باندې. خو نه صائم ایوب بار بار ټیسټ کې فیل کیږي. ټیسټ میچونه که تاسو د صائم ایوب ریکارډ وګورئ ډېر ګنده ریکارډ د صائم ایوب روان دی. او صائم ایوب T20 کې لاړی دی یار. T20 بیس باندې دی د PSL نه د پاکستان ټیم له راغلی دی او بیا هغه په ټیسټ کې هم شاملیږي او پرفارم نه کوي. نو پاکستان منیجمنټ له پکار دی چې دی ډراپ کړي د ټیم نه. دله په ون ډے او T20 کې د کنسسټنټلی موقع ورکوي خو چې ټیسټ کې بار بار فیل کیږي نو هسې دا کرکټ خرابېږي. بل کلاړي راوچتول پکار دي. زه بار بار دا خبره کوم. نو صائم ایوب په 10 بالو 4 رنزونه کړي دي. شان مسعود په 177 بالونو باندې 151 رنزونه 85 سټرایک ریټ سره بیټنګ کړی چې 2 چکې او 13 چوکې د په اننګز کې شامل دي. بابراعظم 71 بال 30 رنزونه چې 15 چوکې وهلي دي. سعود شکیل په 72 بالونو باندې 35 رنزونه جوړ کړي دي 15 چوکې د هم وهلي دي. نسیم شاه په اخر کې راووتو چې صرف 3 بالې وهلي دي او سکور یې په یو هم نه دی کړی. د انګلینډ د طرفې کریس ووکس 15 اوور کې 58 یوه وکټه. ګس اکینسن 15 اوور کې 70 2 وکټې. برایډن کارس 4 اوور 52 وکټ یوم نه. شعیب بشیر 18 اوور 71. شعیب بشیر چې کوم دی دا یو ښه سپینر دی خو د 18 اوور کړي 71 رن ورکړي وکټ یوم نه راشتلی. جیک لیچ 21 اوور کې 61 یوه وکټه د ترلاسه کړي. جیروډ پکې هم 3 اوور کړي چې 14 رنزونه جیروډ هم ورکړي دي. نو دا د ړومبنۍ ورځې مکمل سکور کارډ و. د ویډیو سټار کې د لموي چې دا ټیسټ میچ چې کوم دی کېدای شي ډرا کېدو طرف ته لاړ شي ځکه پیچ چې کم کنډیشن دی د بیټنګ دپاره ډېر ښه کنډیشن دی. نو د انګلینډ بیټنګ هم ښه بیټنګ دی کېدای شي هم 2 ورځې ګیم وکړي لکه 2 ورځې د پاکستان شوې 2 ورځې بیا د انګلینډ بیټنګ شو بیا پاتې یو ور وشوه. نو مطلب که چېرې پیچ کنډیشن چینج شو بیا به د میچ فیصله وشي او که پیچ همدا بیهیویر کوي نو بیا به دا میچ ډرا کېدو طرف له ځي. دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.